په مردان کې یو خاوند را پاسېدلی دی او خپلې ښځې په ډزو باندې ایښې ده او قتل کړې ده. لازم یې نه وایي چې دغه خاوند ته آخر داسې کومه مجبوري مخې ته ودرېده چې خپله ښځه یې ویشتله. موږ ته د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په مردان کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې خاوند د خپلې ښځې سره جنګ جګړه راغلله. خاوند په دغه نیت باندې تمانچه راواخیسته زه به پېښوري ډزې وکړم او ښځه به مې ویرېږي. خو عزتمنو چې په دغه ډزو کې دننه خپله ښځه لګېدلې ده کتلې ده نو ښځه یې په سرو وینو کې ډوبه ده پرته ده. بیا یې سر یې ولوخوځونه د ښځې نه ساه وتې وه مړه شوې وه چې عزتمنو چې بیا د مقامي پولیسو دغه ښځه اوچته کړې ده پوسټمارټم دپاره یې وړې ده هسپتال ته. ښځې سره غټ ظلم خپل خاوند کړی د هغې نه بعد یې بیا قتل کړی چې عزتمنو دغه خاوند یې اوس تښتېدلی دی. نو انشاءالله زر ته زره به پولیس به ګرفتار کړي او ده ته به خپله سزا میلاو بشي. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې په کور کې جنګ جګړه راشي نو وسلې چاره تمانچې ته دې شیانو ته هېڅکله مه لاس کوئ. سوچ کوئ چې دې ته چې کله لاس کوئ ګزار کوئ نو د دې نه مخکې سوچ کوئ چې دې نه به آخر څه سازېږي چې دې شیانو ته چې لاس نه کړي هېڅکله بیا داسې واقعه مخې ته نه راځي چې دغه خاوند به یا د خپلې ښځې مرګ ته زړه و یا به نه خو بس د ده نه په ډزو کې ولګېدله او قتل یې کړه. مینوال زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.